دا زمونږ د بچو د مستقبل شو ده، دا د پښتون قام د تباهۍ شي ده او په دې وجه باندې نن موږ د دې پرایویټ سکول اسوسییشن سره ټول ګوندونه ولاړ دي. خو زه به د عوامي نیشنل پارټۍ د یو ذمهوار په حیث باندې دا ووایم چې پکار ده کرونا وبا تیره شوه، 4-5 میاشتې دې ماشومانو سکولونه قضا شو، دې ته به خپل کلاسونه نه معلوم، دې ته به خپل سکولونه نه معلوم. د کوم وخته پورې به دا خپل ماشومان چې دي دا به سکولونو ته موږ نه لیږو. نو هغه قوتونه کوم چې نن په صوبایي حکومت کې دي یا په مرکزي کې دي، زما دا خیال دی چې هغه دا نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم یافته شي، پښتون قوم د ترقي وکړي، د پښتون بچی دې په غټو غټو پوسټونو باندې راشي. دا د پښتنو خلاف یو سازش روان دی. د دې سازش خلاف به موږ د خپلو بچو دپاره د دې خپل سکول اسوسییشن دپاره اوږه په اوږه ولاړ یو او زه د دواړو حکومتونو نه دا مطالبه کوم او خاص کر د سوات انتظامیې نه چې مهرباني وکړئ دا سکولونه زر تر زر کولاو کوي. که دا نه کولاویږي او څه قسمه نقصان د دې وشو، د دې ټول ذمهوار به مرکزي او صوبایي او سوات انتظامیه